أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أول خصوص تاسو ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو د نورو د ملزمو او د نور حالات نه هټ کړ تاسو دغه کومه زنانه چې زخمي ده او د هغې متعلق ما څه خبره کوئ. زه خو تاته یقینا خبره دا کوم چې نن زه لاړم او ما ملزمو کس ته پیش کړو د هغې نه بعد چې کوم زه هسپتال ته لاړم د دې زنانه د حالات معلومولو لپاره چې زه ورغلم د هغې څخه خپل ورور یوه زنانه ورسره او چې په کوم بوره حال کې وه د هغې اپریشن شوی دی او زحمت چې کوم د هغه بې بلډ کولو نو سره بیا نن ایستلی غالبا چې بلډ خو بیا ډاکټرانو کړی وي دا کنټرول کړی وي خو زه تاته دا وایم چې هغه هلک د هغې سره یو ورور دی او هغه ورور یې وایي چې یاره مونږ به یوه پیالې چای راوړو او یو روټۍ د کلي کې مې د څانه یو 450 روپۍ قرض کړی وي هغه پیسې چې کومې په هغې. السلام علیکم، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحال به یې د جن په مازو کې به یې عزتمندو. تاسو په سکرین باندې کم کس چې ښکاري دې کس مخکې ورځ کې خپل مور او پلار په ډزو باندې ویشتلي وو چې پلار یې په هغه موقع باندې ساه ورکړې وه او وفات شوی و. مور یې هم میشتې وه، هغه به یې اسپتال ته یوړله، څو ورځې اسپتال کې پرته وه. دا ټول معلومات تاسو له ما په بله ویډیو کې درکړی و چې دې کس دا مور او پلار ولې ویشتلي وو. عزتمندو د تانړۍ ایسیچو او سوشل میډیا ورکران د حسنین مور له د پوښتنې دپاره اسپتال ته ورغلي وو چې حسنین خپله مور ویشتې وه، هغه په خپه باندې لګېدلې وه. ډاکټرانو ورله اپریشن وکړلو، هغه اپریشن یې کامیاب شولو، خو وینه یې ډېره زیاته تلې ده، هغې وجې سې حالات ډېر زیات خراب شوي وو. بعضې خلکو یې د مرګ خبر خور کړی و چې د حسنین مور وفات شوې ده، خو د حسنین مور وفات شوې نه ده، صرف وینه یې ډېره تلې ده او د خپې هډوکې یې مات دی. عزتمندو تاسو خپله سې کړله چې د ډز انجام څومره بد وي، څومره نقصانات یې خورېږي او څومره فساد یې خورېږي. د ډز نه مخکې لږ سوچ کوئ چې دا ډز زه ولې کوم او د خلکو زړونه به ماتیږي. دوستانو دا بعضې خلک په ودونو کې ډزې کوي، دوی دې لږ سوچ وکړي چې دا ډزې به کم خوازي، په دې به څوک لږي، څوک په کنډمیږي، څوک په د دې د ډز وجې سره وفات کیږي، څوک په کونډېږي، څوک په د چا بچي به یتیمانان کیږي. یو طرف ته خوشحالي ده ټیک ته، خو بل طرف ته د بل کور خیال هم ساتئ چې دا مردکې به کم خوازي. زه چې دا ډز کومه دا مردکې به چېرته خامخا پرېوځي، نو پلیز د خپلې خوشحالۍ لپاره د بل کورونه مه ورانوئ. دې حسنین چې کله د مور او پلار باندې په تمانچه باندې ډزې وکړلې چې پلار یې وفات شولو او مور یې په تشویشناک حالت کې اسپتال کې پرته ده. اوس حسنین ډېر زیات خفګان کوي، ډېر زیات پریشانه دی، خو ټیم ته د لاس ساتلی دی ځکه چې د مخکې سوچ نه وی کړی، چې د لږ سوچ هم کړی وی، لږ ذهن استعمال کړی وی، نو دومره غټ پریشانی او خفګان به ورته نه پوهېدلو. چې ډز کوي د ډز نه لږ مخکې سوچ کوي چې زه دا څه کوم او څه نه. زموږ حکومت ته هم دا درخواست دی چې په دې تمانچو او په ماشینانو دې مکمل پابندي ولګوي او د هر کور نه دې دا وسله ټوله کړي، ځکه چې عوامو ته نه دي پکار چې دوی په کورونو کې وسله وساتي، دې نه ډېر زیات بد او فساد خورېږي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو لپاره زموږ دا چینل مدرس را سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره دا ټیلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته هر یو نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاوي.